أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. أنا العبد. دا سوال ملګری کړی دی چا چې ښځه طلاقه کړي او 6 کاله شوي اوس به د نکاح څه کوي؟ خبره خلاصه ده. 6 کاله به کې تیر دي بس هغه د دې طلاق دا لږه اوږده مسله ده. دا داسې مسله ده چې سوال نیمګړی دی. یو طلاق ورکړی، 2 ورکړي که 3 ورکړي. که یو طلاق ورکړی یا 2 طلاق ورکړي نو چې کله عدت تیر شو، عدت دغه 3 میاشتې دي، تقریبا 3 میاشتې یا نه، خو مونږ 3 میاشتې په دې وایو چې عام خلک په دې 3 حیض او په 3 طهره باندې نه پوهېږي. نو 3 میاشتې پس دا د طلاق نه وروستو 3 میاشتې تېرې شوي نو دا ښځه دې ته وایي باینه. د باینې مطلب دا دی چې صرف دوباره به ورسره نکاح وکړي. او که چېرته 3 طلاق ورکړي خو پښتون او 3 طلاق نه ورکول دا مشکله خبره ده. دا به څنګه پښتوني چې هغه طلاق ښځې له ورکوي او دی د 3 نه کم ورکړي. دلته یو سړی و 9 طلاق یې ښځې له ورکړي. ملکه دې 9 ته خو ضرورت نه و که نه، تا پې ټول دا جاجر ولې تشو 3 پوره وورله، د هغې علاج په 3 کېده که نه، نو تا دا 9 طلاق ولې ورکول؟ ما ورته ویل طلاق به دې نه مړه کنزل منزل به دې ورته کړي. اړه وراړه مې که نه مې که چېرته دی انکار وکړي نو څه د وړو پوزه به ولې بیا جوړو. نو هغه وروره ما ته وایي 9 پیرې مې ورته ویلي 9 په پښتو پوهېږي، ما په انکو هم پوهېږم، په انکو کې راته ووایه پوه شوې. 15 کسان نور هم ناستو، یوازې زه نه وم، خو زه سړو مسلې له بوتلی وم. سړو ټوپک یې راغستی وې، ډز یې کول یو بل باندې. کاک سره پسې راغی ملا راشه وې که ته رانلې سړي یو بل وژني او 1000 ګونه ستا په مې زما په غاړه سره لانجې خپلې که یو. خیر زه لاړم، چې لاړم سړي خو لاړه، خدای دې خوشحاله کړي، خاطر یې وکړه، ټوپکې موپکې کور ته دننه کړې. بیا هلکه څه چل دی وې طلاق یې ورکړی. مې څنګه؟ وایي 9 پیرې ورته سړی مې کېنم. هلکه مې دا تا څه چل کړی دی؟ کنزل دې دې ښځې ته کړي دي، والې دې دا وی کنزل مې ورته نه دي کړي، طلاق مې ورکړي دي. مې لکه طلاق به دې نه وي ورکړي، نور څه به دي؟ وی 9 پیرې مې ورته ویلي. نو ما به اړه وراړ چې قار شو ډېر که نه. بس ما وایي ما دا خپله ښځه طلاقه کړې ده، ما دا خپله ښځه طلاقه کړې ده، ما دا خپل چې 9 ګوتې پوره کړې. وی اوس 9 پیرې پوره شو که پوره نه شو؟ مې پوره شو. بیا درته ووایم مې بیا یې مه وایه، زه بس دا پوره دي. نو پښتون د 3 نه په کم نه راګرځي. که 3 پیرې ورته ویلي 6 کاله پکې تېري او که 6 ورځې او که 6 ګنټې پکې تېري، بس اوس هېڅ علاج نشته، هېڅ علاج نشته. بس هغه دې ځان له خپله غونډارې رغړی او دی دې ځان له شپېلۍ پیدا کړي او به دې خټانو دې ګرځي شپېلۍ، ځکه چې بل کار خو اوس نشته که نه. نو خبره پوه شوې؟ بله به ول څوک ورکوي یا به نه ورکوي، ځکه وایي به چې دا به هم دقسې کړي. پوه شوې؟ نو که 1 یا 2 طلاقې ورکړي نو د عدت ته تېرېدو نه بعد دا ښځه باینه شوه، صرف نکاح به ول وتړي. خبره پوه شوې؟ که شرمېږئ نو که دلته راولې بس به نکاح وتړم. یو 2 طالبان به پکې چې کوم دی ګواهان کو خو ما له به پیسې راکوئ، تشه نکاح نه تړم. په 50 نکاح ګورې د 50 نکاح پکې چاره یو ما له 50 روپۍ راکړه، ما ول 50 سره نور کې مې خوار شي واله دلته به ټماټر راوړي د خوار زوی مې ته زه دون به خوان د ښکار ته ما له 50 روپۍ لراګي. الله خو له باندې چنګه استاد موږ د غریبانان مې دا یو مې آرامي توبونه د کول غریب نه وي، ما د بار غریب. خیر بهرحال دا خو پکې زیاتې سي مزاح وکړ. مقصد مې په خبره کې دا دی چې طلاق داسې وي نو بیا چې کوم دی نو
دا عدت د 3 میاشتو نه بعد که میاشت پسې کې لس ورځې کار څه دی هغې کې صرف تجدید د نکاح ورته وایي نکاح به وتړي او که دا 3 طلاقې ویلي بس بیا یې څه حل مل نشته دی په شریعت کې ښه بس بیا خبره